په ظلامین افریدي پرون د جیل نه رها شولو او خپل کور ته مو لیږلو. دا یوازې زما په محنت سره یا زما په منډې ترړې سره دا هیڅ هم نه دي شوي. دا چې څومره سټوډنټ دي د هغوی هم شکریا ادا کومه، چې څومره دلته وکلا ټیم وو د هغوی هم شکریا ادا کومه چې زموږ سره په دغه ځای کې منډه ترړه ووهله. بیا چې څومره د ګاونډیانو یا ملګري وو د هغوی هم شکریا ادا کومه چې زموږ سره په دغه ځای کې منډه ووهله. او بیا پرون د دوی دلته کې ضمانت وشولو او رها شولو. اوس ټولو ته یو پیغام ورکول غواړم چې دا دی چې کله هم داسې څه کیسه راځي نو خدای ته وګورئ چې یو کیږئ. کله چې تاسو یو کیږئ پی ایسیپ ته ایسیپ ته دغه ته مه ګورئ، ایسیپ ته او دغه شانتې د بل ګوند چې کوم دی د بل ته نه ګورئ چې دا کوم په انسټیټیوشن کې دغه پارټي بازیانې شروع دي دې ته مه ګورئ. یو موټی کیږئ او د ظلم خلاف ودرېږئ. او بل د په ظلامین به رهایي به په هره طریقه کې ده، ځکه چې ما د نن نه 3 ورځې مخکې د دې خبرې ټول ملګري هم ګواه دي، والد صاحب هم ګواه دی چې 3 ورځې مخکې مې ورته داسې قسم خوړلی او چې دا سر مې په ظلامین په رهایي کې ځي بیا به هم زه پوره کوشش نه هغه هڅه به کوم چې بیخي ناممکنه یي. نو د په ظلامین به رهایي ممکنه وه یوازې زما په محنت نه د ټولو د سټوډنټانو په محنت سره او په مدد سره چې تاسو ټول اواز ښه برابر اوچت کړلو ودرېدئ او په ظلامین به رها شولو. نو د ستاسو ټولو نه یو جهان مننه کومه.